معلوم دی بادام ګل د بټکي چاوه کې چاول ورځي کار کوم بس دا کاروبار مې چالو کړی دی ډېر وخت نه 8 کاله وشو بس لاول به مې لږې لږې بخولې اوس 8 لس دیګه بخوم یاره بس دا مشوره خو په خپله به م لږ کار کوو او بس بیا هم ځان لږې لږې به م راوړې بیا هم په خپله دا ګودام سټارټ کړو دلته او بس دلته م کار چالو کړو اوس دلته 10-12 دیګه د خیره پخه وباسو ودونو مدونو لم ورکو دا خو بس غټې وریجې دي جي وطنۍ د دې 400 والې وریجې دي جي او بس غوښه ده دا ول راوړو مینه غوښه یاد دیګ خو بس 14 کیلو وریجې اچو او 14 کیلو غوښه اچو او دغه 2-3 کیلو مې اچو دا غوړي شو دا اچو او مسالې دي دغه 120 کسان کوي بس جي کار صحیح کوو چې ښه شی خرڅې نور سړی به در راځي بېکاره شي وریجې نو بیا چېرته څوک راځي او مشهورې وریجې دي هر سړی بس خوښې دي که نه سوات نه هم راځي او 400 والې بس مشهورې وریجې دي دا دي خو به غوښه راوړو مونږ خو 10 بجې غوښه مونږ راوړو او داسې 10 نه به چې هغه شي نو د یوې بجې 12 پورې دا غوښه پخوي او بیا د شپې راشو نو 3 بجې 3:30 بجې راشو پخلی هغه وکړو دیګونه هغه کو نو د هغې نه بس غوښه نیلې کو هغې نه بس بیا ګنټه دوه کې هغه پخېږي نه جي بس چې ښه شی خرڅېر سړی به راځي او شکر دی مونږ لږ وخت وشو ډېر هر سړی م پېژني دلته پلیټ 100 روپۍ کې 200 کې 300 پارسلو کې م ورکوو جي دا بس وړي یاره پارسلو کې مړي پارسل 300 کې م دی 200 کې م دی 400 کې م دی 500 کې م دی دا بس دا الله رحم دی دا محنت کړی دی او به ډېر وخت مه شو او اوس دلته مشهور شوي او کاروبار هم شکر دی اوس ستړی سوزکو کې م ورکو وړي خلک او جي ودونو دپاره وړي رانه ساتمونو دپاره ودونو دپاره دا اوس د چینچې والا راغلی ختم دپاره پېښور ته اوس دا مونږ راغلي دا نه وایي اتوار په ورځ دیګ پکار دی دا اوس راغلي ابویله به دیګ ته دیګ پورې خبره څوک غریبانان دي څوک مالدار وي بس څوک وایي مونږ له ښه شی پوکړه څوک وایي ارزان پوکړه څوک وایي ګران پوکړه نور چې ښه شی دیګ پخې 2000-3000 روپۍ دیګ دی جي